قوت صرف یو د خدای دی، د بل چا نشته. هیڅ طاقت داغه د طاقت په مقابله کې هیڅ سشته. دا اسمانونه دي، دا څومره عظیم مخلوق دی، څومره عظیم. الله وی هغه ورځ به په سترګو درته وښیم، په سترګو، چې دا دومره عظیم مخلوق چې د اسمانونه دي زه یې راونیسم څه وخت کې. نو القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. دا بنی آدم به په د اسمان کې د ملخانو غوندې الوتي داس. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. دا غرونه به وګورئ لکه د ډنډت شوي وړی په شان په اسمان کې به پاغوندې الوزي. اوس تاسو غر څه چې دا یو دیوال خوځولی شئ؟ دیوال الله وی دا غرونه به لکه وړی مالوچ چې ډنډت والا په ډنډت باندې وهي او داسې الوزي، وی دا غرونه به داسې په اسمان کې د پاغوندو غوندې الوزي. یوم یجعل الولدان شیبا. او دا به دومره سخت ورځ وي، دومره چې الکان به پکې د ډېر هیبت نه سپینګیري شي. الکان به سپینګیري شي پکې. السماء منفطر به. الله وی په سترګو به درته وښیم چې د اسمانونه به ټوکړي ټوکړي شي او په دې ځمکه به راوغورځي. نو په دغه ورځ به بیا د انسانان څه وایي؟ یوم یفر المرء من اخیه وصاحبته وبنیه. مور به د لور نه لرې لرې منډې وایي او لور به د مور نه لرې منډې وایي. زوی به د پلار نه لرې منډې وایي او پلار به د زوی نه لرې منډې وایي. رور به د رور نه منډې وایي. لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما. ستا څه خیال دی چې دا ستا ډوکي به زه بیا را جمع نه کړم؟ ستا دا ډوکي به بیا را جمع نه کړم؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. په خپل ذات مې دې قسمی چې دا ګوتې دي ګوتې چې دې کې دې دا کرښې م رانه لاندې باندې. یقول الانسان یومئذ این المفر. انسان به په دغه ورځ وایي چې این المفر، خدایه چرتم د تښتېدو ځای شته که نه؟ یا الله کم خوا وتښتم، کم خوا لاړ شم؟ آواز به ورته وشي کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر. کلا تښتېدی چرته شي؟ سپایانو درته اتکړی چوری که ځان ته افلاطون د زمانې وې تښتېدی شي دي؟ نو چې د قیامت سپایانو درته زولنې په غاړه کې اچولي وي او د مرۍ نه تړلې خدای ته پیش کړی، نو ته به وایې کلا لا وزر، تښتېدی چرته شي؟ الى ربک یومئذ المستقر. نن ستا د قرار ځای صرف د خدای مخه ده، هغې ته به پیش کېږي، تښتېدی نه شي. عزیزانو الله دې امان راکړي. ډېر لوی بوج